د شیطان هر ځای کې مسوي زمونږ د عاملونو په کتابونو کې دا لیکلي چې کله تاسو خوراک کوئ هغه لوښی کنګالوئ اوبه چې څښئ اول یې کنګالوئ اگر چې اوس پې چاو به وڅښلې اوبه دې سان ته کېښودو نه دې بیا کنګال ولې که شیطان چېرته مسه کړي چې هغه یې ختمه شي او بسم الله پې ووایه چې طاقت د شیطان روکاو شي او ختم شي زما عزتمندو بعضې وخت کې د جسمونو کې بیمارۍ د عاملینو کتابونو کې لیکلي دي چې بعضې وخت کې ګورئ سحر او د جادو اثر په بدن نه وي خو د ده دا بدن داسې ته به وي چا پې جادو او سحر کړی وایي دا باترومونه موږ سره کورونو کې یو ځای شو د باترومونو سیسټم کورونو ته راغی دا کمره او دا باتروم دې ته وردننه شو وایي اسم د ګندګۍ ځای کې خبیثان شیطانان پاتې کېږي وایي موږ بسم الله ونه وایو حق ته وردننه شو وایي شروع ته هغه خبایث موږ سره شي د شیطاني اثر چې په جسم کې راشي خامخا تکلیفونه شروع کېږي نو دې وجې نه وایي چې ګوره بسم الله الرحمن دې ونه وي او باتروم ته لاړې واپس راوځه او بسم الله ووایه او بیا دننه شه ګورې د باتروم چې کوم خطرناک او مضر اثرات دي یوه ګنټه ورکې تولیه ځوړنده کړه او بیا یې راوباسه او 72 ګنټې نور وله ورکړه هغه اثر دې نه چې کوم اثر دی په یوه ګنټه کې د باتروم نه اخیستی دی دا کپړې به کوشش دا کوه چې کپړې په باتروم کې مه راځوړندوئ تولیهګانې ورکې مه راځوړندوئ په وخت د ضرورت میلمه راځي زر تولیه واچوم کې دننه کېده خلک دي بسم الله الرحمن الرحیم پې ووایه ضرورت نه که نه د استعمال کپړې هغه په واچوم کې مه ساته تولیه مه ساته موږ کله د شپې جامې باتروم کې ځوړندې نه المارو لی راوړئ ځکه چې په دې باندې کم خباثت ولګي زمونږ خیال نه و بسم الله ونه وایو هغه کپړې واچو هغه اثر زمونږ په بدن باندې راخور شي مونږ خو د ځان ته نه خبر نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به چې کله او دسماتې نه ته لرې وتو لرې کې څه فایده ده یو فایده خو ورکې دا ده چې چکر به وشو ورزش به وشو چې څه به خوړلي وو هغې دپاره ګرځېدل او واک به وشو دویمه دا وه چې به دې خاورو کې الله داسې یو قسمه اثر ایښی چې ده باندې کله او دسماتې وشي د هغې چې کوم جراثیم دي دا خاورې فورا راکاږي دا یو جدید کتاب راوتی زما خیال دی چې 2 یا 3 جلده کې دی جدید سیلس او سنت هغه سیلس وایي چې دا جراثیم دا خاورې فورا راکاږي دا بل چاته نشي منتقل کېدی او واشروم او باتروم کې نقصان دا دی چې دکې خاورې نشته چې او دسماتې وشي هغه جراثیم ژوندي نو هغه د انسانانو بدنونو ته ورولګي کوم خیال کړئ زمونږ په دې ښار کې بیماران ډېر دي او په کلیو کې کم دي او خصوصا هغه علاقې کې چې کومو کې او دسماتې بار کېږي د هغوی بیماریانې نشته او موږ په سهولت کې هر څه برابر دي او شل قسمه بیمارۍ راکړي ولې جراثیم یې که نه نو چې کله یو خو اوس موږ بار ته تللی شو دلته د بار سیسټم کوو نو چې زو چې بسم الله وایو چې کوم جراثیم هلته کې دي چې د هغې اثر خو راباندې نه لګي که نه ولې چې بسم الله الرحمن الرحیم سره د دې بدن د هغه عظیمه پرده تاو شي چې شیطانان او جنات ورته کتلی شي پرده چې الله تاوی باقاعده د حدیثونو ثابت ده چې کله خوراک ته کینو بسم الله رانه هېره شوه حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی وایي چې نبی علیه السلام وفرمیل چې وروسته یې ووایې خو ضروري ووایې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام موږ ته وفرمیل چې کله خوراک ته کینې بسم الله وایې او چې درنه هېر شي وخت درته څه وخت هم رایاد شي وایې چې بسم الله اوله و آخره دې وجې نه حضرت امیہ بن محشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام یو کس خوراک او ویلی دو چې هغه بسم الله شروع کې ونه ویلا وی وروسته بیا وی چې بسم الله اوله و آخره وی نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې شیطان ته نه اوس پاسېده او لاړې خوراک یې پرېښود چې یا رسول الله ولې چې تا بسم الله نه وویل چې بسم الله ونه وی دا حرامي راشي درسره شروع شي د شیطان چې چا سره یي هغه زموږ دشمن دی هغه په هر ځای کې نقصان جانی او روحانی هر قسم هغه زمونږ د هغې دشمن دی بله دا ده حضرت عمر بن بله دا ده مونږ کله خوراک کوو نو دې بچو ته وایو چې داسې مه کوه داسې کوه نو بعضې دا زنانه وایي بس اوس یې پرېږده روټۍ خوري بیا به ورته ادب وښیي نه نبي علیه الصلاة وسلام یو صحابي نو هغه چې کېناسته د نبي علیه السلام سره نو هغه د خپلې مخې نه خوراک نه کوو د بل د مخې نه کوو نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل پلانیا خپل مخې نه خوراک کوو
چې کله دا خوراک یو شان یو لوخي یو شان خوراک یا درې لوخي دی یو شان خوراک دی نو په لوخي کې د خپل مخې نه بخوري د بل هغه د لاس نه وغورځي ها که ترکاریان مختلفي ته بیا بل لاس ورغځول شي دلته یو سیس بیا تبل نو بیا پکې راځي نشي نو یې نه دا معلومه شو چې په روټي دوران کې ادب خو دې شي کما شومي کلوي د روټي دوران کې ورته ویل شي دسه مخوره دسه مخوره دا زمونږ د نبی عليه الصلاه والسلام تعلیمات بل دا چې کله موږ تاسو روټي تکینو نو بسم الله الرحمن الرحیم په دې زمانه وایو دا غي اثر بدای چې د بعض مرمرو خیال نه هغه تبوریات شي نو تاسو به الله دوا اجر درکې یو په خپل بسم الله یو بل چې اجاوي هغه اجر هم تاسو ملو شي او وی د بل دا ډېر فائدې ملو شي ولی چې د یو کس په مجلس کې روټي ته ناست او یو بسم الله ونویل داغه په وجه باندې د ټول سالن نه برکت کوي دومره نقصان کوي نو باغ چې وي ټول بسم الله وي نو ټول ته فائدہ ملو شي نو دی وجه نه د مجلس په خوراک کې په دې زمانه وایا بسم الله الرحمن الرحیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت باندې شرم مخصوص اول نه دی پکار خلک خپل کار کوي چې خلک په سوي چې دسه وګیو چې بسم الله په دې زوی مونږ ته خبري راځي کنه مخه چې اسنه خلک بدل دا ټول د شیطان وسوسې چې را لراځي